أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آيات نمبر 104 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا اے مؤمنانو لا تقولوا تاسموي راعنا لفظ راعنا وقولوا او تاسوي انظرنا لفظ انظرنا واسمعوا او خوري وللكافرين او د کافرانو دفارا عذاب علیم عذاب دردناک دی دې آیات کې الله پاک جل جلاله د يهوديانو یو بل خباثت ذکر کی او بل یو خراب حسلت الله پاک جل جلاله د يهوديانو ذکر کی چې دا يهوديان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو نو دی بچ کله په یو خبره باندې پوه نشو نبی علیه الصلاۃ والسلام با څه خبرې کولی مسائل به خودل بیان به کو چې دیو په یو خبره باندې پوه نشو نو دی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راعنا زمونږ خیال اوساته زمونږ رعایت اوساته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته توجه فرمایله د خبرې وضاحت په ورته نو دا راعنا لفظ مشهور شو بیا به مسلمانانو چې په مسلمانانو کې بعضې داسې کسانو چې په خبره باندې وپوه نشو په مسله باندې وپوه نشو نو هغوی به هم ووایي راعنا زموږ رعایت وساته حالانکې د دې یهودیانو دا یو ارامیتوب و چې د راعنا په عربی ژبه کې معنا ده چې زموږ رعایت وساته مونږ طرف ته توجه وفرمایه دا د عربی معنا ده خو په عبرانی ژبه کې د راعنا معنا دا ده راعنا زمون بیوقوفه یعنی د راعنا معنی د بیوقوف کم عقل جاهل نو دی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کله مسلمانان دا لفظ ویل شروع کړو نو مسلمانانو خو به غصی معنی مراد اغستله د عربی هغه چې زمون خیال وساته مونږ ته توجه وفرمایا او يهوديانو به د خپل ارامیتوب د وجه نه دی وی راعنا ای زمونږ بیوقوفه ای زمونږ جاهله علی اعوذ بالله نو چې کله مسلمانانو دا لفظ ویل شروع کړو د يهوديانو خپل منځ کې وخندل وی ګوره اوسه پورې او موږ د مسلمانانو د پیغمبر توهین کوو علی اعوذ بالله یعنی موږ ورته وی چې ای زمونږ بیوقوفه ای زمونږ جاهله وی د مسلمانان دوره بیوقوفه دي چې اوس په خپل د خپل پیغمبر توهین کوي چې نبی علیه السلام ته وی چې راعنا ای زمونږ جاهله ای زمونږ بیوقوفه او بعضی مفسرین وی چې دی ودا د دې ری او د عین وروسته به یې راوړه راعینا خبره به وګدوره د راعی چې کوم دی دا ګډو سرون کی ته ویل شي شپن کی ته ویل شي نو دی به راعینا ای زمونږ ګډبا ای زمونږ شپن کیا نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام توهین به کو یو طرف ته خو مسلمانانو صحیح معنی مراد هغه چې راعینا زمونږ خیال اوساته خو دې ظالمان به راعینا ای زمونږ ګډبا ای زمونږ ګډو سرون کیا نو الله پاک جل جلاله د يهودو د دغه شرارت ختمولو لپاره الله پاک او فرمایل چې تاسو به راعنا لفظ نه وای تاسو به انظرنا وای مونږ طرف ته وګوره مونږ طرف ته توجه فرمایه نو معنی د دوه ټکو یو شانته د راعنا او د انظرنا خو په انظرنا کې دویمه معنی احتمال نشته دویمه معنی پکې نشته صرف صحیح معنی پکې شته دي چې مونږ طرف ته توجه فرمایه او په دې راعنا کې دوه معنی شته دي یو طرف ته خو پکې دا ده چې زمون خیال وساته مونږ طرف ته توجه وفرمایا خو بل طرف ته په عبرانی ژبه کې او يهود په عبرانی ژبه باندې پوهېدل چې تورات په عبرانی ژبه کې نو دی به راعنا نو دی به غلطه معنی مراد اغسته چې ای زمونږ بیوقوف نو الله پاک جل جلاله فرمایل چې راع ولا لا تقولوا تاسو مو وای راعنا لفظ راعنا مو وای وقولوا او وای انظرنا وای نو انظرنا او راعنا دواړه یو معنی دي د دوړو ټکو یو معنی ده خو په دې راعنا کې د دویمه معنی احتمال شته دی دویمه معنی پکې شته دی او په دې انظرنا کې د دویمه معنی احتمال نشته دی صفه یو معنی ده چې مونږ طرف ته توجه وفرمایه مونږ طرف ته وګوره
او بیا ورپسې الله پاک فرمایي چې واسمعوا په غور سره خبرې اورئ. دومره په غور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې اورئ چې تاسو ته د دې انظرنا د دې خبرې ضرورت هم پیښ نشي، چې تاسو ته د دې خبرې ضرورت پیښ نشي چې مونږ پوه نشو. دومره په غور سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې اورئ. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. هغه کافران چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کی د قول په قول سره، په خبرو سره، په الفاظو سره د نبی اسلام توهین کی، یا په عمل سره د نبی علیه السلام توهین کی، نو د هغې کافرانو دپاره په دنیا کې هم دردناک عذاب وي او په آخرت کې به هم چې کوم دی د دغې کافرانو دپاره دردناک عذاب وي. نو د دې آیات نه دا معلومه شوه دغه شان د نورو آیاتونو نه هم چې الله پاک جل جلاله مسلمانان د کافرانو د قولی او د فعلی د دواړه قسمه مشابهتونو نه دا مسلمانان بچ ساتلی دي، چې مسلمانان دا به د کافرانو مشابهت نه اختیاري. من تشبه بقوم فهو من، چې د کوم قوم مشابهت اختیار کو دي د هغې نه دي، دی به د هغې سره پاسي په ورځ د قیامت باندې. نو د یهودیانو دې کې چې کوم دی د هغې سره مشابهت راتلو، نو الله پاک جل جلاله راعنا لفظ دا منع کو، او تاسو د راعنا په ځای باندې انظرنا لفظ وایي. او دویمه د دې آیت نه دا معلومیږي چې یو کار جایز وي، جایز کار وي، خو د هغې نه فتنه او فساد جوړېږي، فساد ته جوړېږي، نو هغه جایز کار به هم نه کوي. هو که یو کار فرض وي یا واجب وي هغه به خامخا کوي، خو که یو کار جایز وي، جایز او دغه جایز کار کولو باندې د خلکو دپاره فساد جوړېږي، فتنه جوړېږي، نو بیا دا کار به نه کوي. او د دې نظیر او مثال شته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په خانه کعبه په مکه مکرمه باندې غلبه راغله او نبی علیه السلام حکومت راغی، نو نبی علیه السلام حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمایل، اصل کې چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړوله، نو خانه کعبه بیت الله شریف چې دی د ختیم په بیت الله شریف کې دننه جوړ کړی ابراهیم علیه السلام، او په دې کې دوه دروازې وي، یو مشرق طرف ته وه، بله مغرب طرف ته وه. او اوس ته خانه کعبې د بیت الله شریف د دروازې اوچتې دي داسې، نو دا ابراهیم علیه السلام بالکل د ځمکې سره پیوست جوړې کړی. نو د نبی علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې دا کرک شوله د خانه کعبه بیت الله شریف. نو د هغې وخت چې کوم کافرانو هغې پیسې چې کوم دی راغونډې کړي، خو هغې ویل چې دې دپاره به حلالې پیسې چې کوم دی راغونډو، ځکه د بیت الله چې کوم دی د هغې عزت او د هغې قدر دا به کافرانو د مخکې نه کوو. نو هغې ویل دې دپاره پیسې راغونډو چې د بیت الله شریف دوباره چې کوم دی تعمیر کړو، دوباره یې جوړ کړو. نو هغې پیسې راغونډې کړې، هغې چې کله حلالې پیسې راغونډې کړه، پیسې کمې وي، نو هغې بیت الله شریف نه د ختیم بار جوړ کړو. او دوی داسې وکړو چې دې کې دوه دروازې وي، یو مشرق ته او بل مغرب ته وه. نو مشرق ته دروازه پرېښوده، مغربه دروازه یې بنده کړله. درېم دغه یې پکې دا وکړو چې د دروازې اوچتې جوړې کړلې. نو چې کله نبي علیه السلام مکې مکرمه باندې قبضه وکړله او حکومت ته نبی علیه السلام راغی، نو نبی علیه السلام عایشې رضی الله عنها ته وفرمیل چې عایشې زما زړه غواړي چې زه دا خانه کعبه دوباره چې کوم دی دا ختمه کړمه، او د سر نه چې څنګه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه هم هکه شانتې جوړه کړم، یعنې دا ختیم هم بیت الله شریف کې دننه راولم، او دې کې دوه دروازې، یو مشرق ته بله مغرب ته، دواړو طرف ته پکې دروازې پرېږدم، او څنګه چې ابراهیم علیه السلام دروازې د ځمکې سره پیوستې جوړې کړې وي هکه شانتې جوړې کړم. خو که زه دا جوړوم نو دا کافران به اعتراض کوي او دوی به وایي چې بیت الله شریف کې هم د خپل تصرف وکړو. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام په بیت الله شریف کې دغه ونه کړو، بیت الله شریف دوباره جوړ نه کړو، په هکه حال باندې پرېښودو. نو کار جایز و، کار جایز و، د هغې نه یو فتنه او فساد جوړېده، نبی علیه السلام هغه جایز کار چې کوم دی پرېښودو. نو راعنا دا لفظ چې کوم دی یو دی، خو معنی دوه دي. داسې لفظ به نه وای چې د هغې دوه معنی وي، یو معنی خرابه وي بله یې ښه وي. هو که دواړه معنی ښه وي بیا ویلی شي، خو که یو معنی خرابه وي بله یې ښه وي، نو داسې لفظ به نه استعمالوي، بلکې صفا لفظ به استعمالوي. لکه مثال په طور یو سړی ناجوړه دی، مونږ یې تپوس له لړ شو، هغه ته مو وایي چې ته څنګه یې، هغه وایي چې یاره تکلیف کې به مونږ ورته وایي الله دې کړه ومه، الله دې کړه ومه. د دې یو معنی ده چې الله دې د مرض نه جوړ کړه چې کړېږي نه، او دویمه معنی ده چې الله دې کړه ومه، بس الله پاک دې مړ کړه چې بس دا کړه او دا تکلیفونه درنه ختم شي. نو داسې لفظ به نه وایي، د دې په ځای داسې ووایي چې الله دې له صحت درکړه، الله دې له صحت درکړه. نو په دې کې دویمه معنی نشته، صفا معنی پکې پرته ده. یو کس وکړه هغه ټیلر و، درزي خو په سترګه باندې ړوند و، یو کس وله ټوکې ووړو، وي ما له کمیز جوړ کړه. نو هغه ورته وایي زه له کمیز جوړم، خو داسې کمیز به درله جوړ کړم چې نه به شرواني نه به کمیس وي،
چې یو طرف نه ګوري دا به شرواني او چې د بل طرف نه ګوري نه به کمیسي. نو هغه ورته ته جوړ کړه خو زه به ته هم داسې دوا وکړم چې ته به اریان شې دا دوا یې راته وکړه که خیر یې راته وکړه. نو بس هغه چې کله هغه کمیس جوړ کړو دی چې نو هغه ریشا بس یو طرف نه شرواني او بل طرف نه کمیس، نو نه کمیس نه شرواني وه. اکاسو یاره ایستلې خو جوړه کړې ده، اوس داسې دوا کوم چې ځان پورې اریان شي. ټوکې خو راله په شرمونو شرمولې دي. نو هغه ورته وایي الله دې دواړه سترګې یو شان یا الله دې دواړه سترګې یو شان دی که. نو ګوره دې کې یو طرف ته خیري دی بل طرف ته پکې دوا ده. اوس الله دې دواړه سترګې یو شان دی، دا ړنده سترګه دې هم الله پاک صحیح کړه د دې بلې په شان دی که چې دواړه سترګې دې روغې شي، نو دا دوا شوه. او که دا مراد دې اخیستې چې الله دې دواړه سترګې یو شان دی که چې دا روغه سترګه دې هم الله ړنده که بیا خیري دي. نو هغه ټیلر هم اریان شو، دی به د خیرې وکړې که دوا یې راته وکړله. نو داسې لفظ به نه استعمالوي چې د هغې یو طرف ته پکې ښکلې معنی بل طرف ته پکې خرابه معنی. خو که دواړه معنی ټکي بیا استعمالولی شي، خو که نه یو خرابه معنی بله صحیح معنی، نو داسې لفظ نه بلکې صفا لفظ به استعمالوي چې د هغې یوه معنی او ښکلې معنی. نو الله پاک نو دا د یهودو د دغې خباثت او د دغې شرارت ختمولو دپاره الله پاک وفرمیل حالانکې مسلمانانو به د راعي نه په ښکلې نیت باندې وي، هغې ته ځکه یو معنی معلومه وه، خو یهودیان خو حرامیان دي، نو دي چې کوم دی د غلطه معنی مراد اخسته. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقولوا تاسو مه وایئ راعنا لفظ راعنا چې زمونږ خیال وساتئ، د راعنا معنی ده زمونږ رعایت وساته. وقولوا تاسو وایئ انظرنا لفظ وایئ، انظرنا معنی هم ده چې مونږ طرف ته وګوره، مونږ طرف ته توجه فرمایه. واسمعوا په غور سره واورئ، یعنې دا خبرې په غور سره د نبي علیه السلام اورئ چې تاسو ته د انظرنا د دې خبرې هم ضرورت پېښ نه شي، دومره په غور سره اورئ تاسو تپوس ضرورت هم پېښ نه شي. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. کم کافران چې نبی علیه السلام ته په قول سره په فعل سره تکلیف رسی، نو د هغې دپاره الله پاک دردناک عذاب به ورکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الکتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه. اوس دې ځای کې الله پاک جل جلاله د دغې مشرکینو او د یهودو د دې ذکر بیا کوي چې دی په دې مسلمانانو باندې ناسوده دي. مسلمانانو ته دی نه غواړي دا یهود او دا څومره مشرکان چې دي دین دا نه غواړي چې الله پاک جل جلاله مسلمانانو ته کوم پاک قرآن ورکړی دی، لوی کتاب یې ورته ورکړی دی، د ټولو کتابونو سردار یې ورته ورکړی دی، او دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر یې موږ تاسو ته راکړی دی. نو دا د نورو څومره کافران چې دي که یهود دي که نسواره دي دغه رنګې که بت مت والي دا ټول د دې سود نه کېږي چې مسلمانانو ته الله پاک داسې لوی قرآن ورکړی دی، داسې ښکلی پیغمبر یې ورته ورکړی دی، نو دوی ناسوده دي په دې خبره باندې. نو الله پاک د دې دا خباثت بیانوي چې دوی ګورې په تاسو باندې ناسوده دي. ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الکتاب د اهل کتابونه د یهودو نه چې دي ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه ان ینزل دا چې نازل کړي شي علیکم په تاسو باندې من خیر د څه خیر نه، د خیر نه مراد قرآن دی چې په تاسو باندې الله پاک یې تاسو پیغمبر باندې الله پاک قرآن نازل کړی دی، تاسو ته الله پاک قرآن درکړی دی. نو د یهودیانو د کافرانو دا نه پرځونه کېږي، دا نه سود کېږي چې دوی ته الله پاک قرآن ورکړی دی. من خیر د څه خیر نه من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، ستاسو د رب د طرف نه چې الله پاک تاسو ته کوم قرآن درکړی دی نو دا د کافرانو سود نه راځي. حسد لکم یعنې په تاسو باندې حسد کوي، دا کافران په تاسو حسد کوي چې دوی ته ولې الله پاک د پاک قرآن ورکو، دومره لوی کتاب یې ورته ورکو. او یهود خو د دې وجې نه ایمان هم نه راوړو چې هغوی دا پیغمبر به زمونږ په بني اسرائیلو کې راځي، الله پاک په قریشو کې راولېږي. نو د دغې حسد او د بغض د وجې نه دغه یهودیانو ایمان هم نه راوړو، حالانکې د یهودیان خو د نبي علیه السلام د ایمان په تمه و چې نبي علیه السلام د آخر زمانې پیغمبر به راځي، موږ به ایمان راوړو. دوی خو مدینه کې ناست هم د دې دپاره وو، خو دا ایمان یې په دې وجې نه راوړو چې دوی په قریشو کې ولې راغی، په بني اسرائیلو کې ولې پیغمبر نه راتلو. نو دا یهودیان چې څومره دي دغه رنګ څومره کافران چې دي نو دوی موږ سره حسد کوي په دې قرآن باندې او په دې پیغمبر باندې. ایو نازل دا چې نازل کړي دا چې نازلېږي علیکم په تاسو باندې من خیر د څه خیر نه من ربکم ستاسو د رب د طرف نه. دلته خیر نه مراد قرآن دی. ها تفسیر جلالین د خیر تفسیر په قرآن په وحی سره کړی دی. والله الله تعالی یختص خاص کی برحمته په خپل رحمت سره، برحمته تفسیر په نبوت سره کوي، بنبوته یعنی الله پاک چې د نبوت لپاره څوک خاص کوي دا د الله خوښه ده. لکه دا نبوت چې دا کسبي څیز نه دا وهبي څیز دی، بعضې څیزونه وهبي دي بعضې څیزونه کسبي دي.
کسبي هغه څیزونه دي چې انسان په خپل کوشش سره په خپل مهنت سره حاصلولی شي. لکه یو سړی عالم جوړېدل غواړي نو دې مهنت وکړي، الله پاک یې عالم جوړ کړي، د ده کسب له پکې دخل شته دی. یو سړی وي چې کوم دی لوی ولی الله جوړېږم نو جوړېدی شي، دې مهنت وکړي، د الله سره تعلق جوړ کړي، مجاهدې دې وکړي، قربانۍ دې وکړي، الله به لوی ولی جوړ کړي. خو که یو سړی چې زه پیغمبر جوړېدل غواړم نو پیغمبر څوک په محنت نشي جوړېدی، بس دا د الله د طرف نه ورکړه ده چې کوم چاته یې ورکړې ده هغه پیغمبر جوړ کړی دی. خو په خپل کسب سره په خپل اختیار سره په خپل محنت سره څوک پیغمبر نشي جوړېدی. والله الله تعالی یختص خاص کی برحمته په خپل رحمت سره، ای بنبوته یعنی نبوت دا په خپل رحمت سره الله پاک خاص کړي دا خلک. یختص خاص کی برحمته په خپل رحمت سره، بنبوته یعنی په خپل نبوت چې الله پاک ورګي په خپل رحمت سره ورګي. من هغه چاته یشا چې وغواړي چې الله چاته وغواړي هغه ته نبوت ورګي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم د لوی فضل خاوند دی، الله پاک د لوی فضل خاوند دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تقولوا تاسو مو راعنا لفظ راعنا وقولوا تاسو وای انظرنا لفظ انظرنا واسمعوا بغور سره وره وللکافرین او د کافرانو د بار عذاب الیم عذاب دردناک دی. ما یود الذین نغواړي ها کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه وللمشرکین او د مشرکانونه اينزل دا جنازل ولشي علیکم پتا سو باندې من خیر د سخیرنا من ربکم سو رب طرفنا. والله الله تعالی یختص خاص کی برحمته په خپل رحمت سره من هغه چاته من هغه څوک یشا چې وغواړي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم د لوی فضل خاوند دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تقولوا تاسو مو راعنا لفظ راعنا وقولوا تاسو وای انظرنا لفظ انظرنا واسمعوا بغور سره ووري وللکافرین او د کافرانو د پر عذاب الیم عذاب دردناک دی. ما یود الذین نغواړي ها کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه وللمشرکین او د مشرکانونه اينزل دا جنازل ولشي علیکم پتا سو باندې من خیر د سخیرنا من ربکم سوز د رب طرفنا. والله الله تعالی یختص خاص کی برحمته په خپل رحمت سره من هغه څوک یشا او چې وغواړي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم ذو الفضل خاوند دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين من قصوي سمو ورد المنتدى عمل كل توفيق وطاقت راك. إله العالمين سمر غلطيك وطهز من نشي منتدى مافك من طول تأسيسي القرآن ده تفسير ده ترجمة تلاوت كل توفيق وطاقت راك. إله العالمين من طول القرآن مجيد بان صحيح ده عمل كل توفيق وطاقت راك. إله العالمين زمون ده طول نرازي شخدا طول مسلمانان نرازي شخدا باك سمر ملګری دی. الہ العالمین دلته کې راځي ټول تخیرونه ورک. الله زموږ د ټول جولې د خیر نه ډک کی. الہ العالمین موږ ټول د قرآن فهم او د قرآن فوه راکي. الہ العالمین موږ ټول مسلمانانو نه راضي شي چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي. الہ العالمین دلته څومره ملګری راځي دي کې څومره بیماران دي یا کورونو کې څه قسمه بیماری دي څه قسمه پریشانی دي. الہ العالمین ټول ختم کی. خدای ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستعمره وکي. څومره قرضداري دي بګي الله قرضونه ختم کی. الہ العالمین څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کی. خدای د څومره خلکو رزق لړن تنگ دی الله رزق ورته فراخ کی. الہ العالمین موږ ټول مسلمانانو د دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند راکړي. الله ټول مسلمانان د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د ژوند نه موږ ټول مسلمانان بچ وساتي. مال جانو تاڼو تاثیرونو اسپتالونو نه بچ وساتي. خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي. الہ العالمین د مسلمانانو مدد وکړي. الله خصوصا د فلسطین په مسلمانانو باندې رحم وکړي. مجاهدینو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي. الله قدم په قدم باندې سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي. الله د دې په مقابله کې اسرائیل دی او امریکا د الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه. الله مسلمانان د کافرانو د ظلم نه خلاص کړي. الہ العالمین په کومه خوره باندې چې مسلمانانو د کافرانو د لاس ظلم شروع دی الہ العالمین هغوی د ظلم نه خلاص کړي. الله خپل مدد او نصرت سره شامل حال کړي. الله زموږ د ټولو مسلمانانو خاتمه بالخير او بالایمان کې وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول